بهرحال زه د مفتي صاحب زوی ته عبدالله شاکر صاحب ته اخر کې یو درخواست کوم چې پلار په لاره باندې مه ځه راواپس شه. حاضر اهل سنت والجماعت عقاید نظریات خپل کې دعوت درته در کوم د ورورولۍ په طور قسم دی زه د درد نه در کوم زمونږ ورور راځه هغه لار باندې مه ځه کوم چې پلار تللی د مسلمانانو د عقایدو د نظریاتو د تباهۍ لار و. دویم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو ښه صحت مو ښه دی؟ امید دې څه ښه به والله مو ښه ساته. اول ځل د سوشل میډیا باندې وړوکی غوندې کې پیغام یا مطلب د زړه بړوس دا تاسو سره شریکول غواړم. مو څه شوق نشته د سوشل میډیا سره او نه څه خوند راکوي، خو نن مجبور شو او دا وړوکی غوندې پیغام به ټولو سره شیر کوو. تاسو ته ټول ته پاته دی مفتي محمد منیر شاکر صاحب الله دې هغه د یو ډېره ښایسته کړي، یو غیرتي سړی و، یو بهادر سړی و، یو نډر سړی و، یو حق پرست سړی و، یو حق پرست عالم دین و. هغه د الله تعالی په وحدانیت باندې میان و. هغه همیشه دپاره د الله تعالی وحدانیت بیان کړی دی. هغه همیشه دپاره د جبر د ظالم او د شرکیت او د بدعاتو خلاف ولاړ و او همیشه دپاره دغو خلاف باندې هغه هر قسم قرباني ورکړی دی چې هغه چونه پټه نه دی، هغه ټولې دنیا ته معلومه دی. اوس به نن سبا د دوو ټکو سړی به راپسېږي، هغه به مفتي منیر شاکر صاحب پسې خبرې کوي چې د یوې روپۍ د یوې پیسې حیثیت یې نشته دی، چې هغو همیشه دپاره په ټول عمر په بدعاتو کې تېر کړی دی. هغو ایمان هغو غیرت په صرف او صرف په غیر الله کتابونو باندې دی، په قرآن باندې نشته. دا تاسو قرآن نه لرې خلک یو، تاسو بې ضمیره خلک یو، تاسو بې شعوره خلک یو. تاسو همیشه دپاره ایمان په ملیانو راوړی دی. الحمدلله مو ایمان په اقرب ذات باندې دی، کوم څه مفتي منیر شاکر صاحب مو ته همیشه دپاره بیان کړی دی، کوم څه مو ته مفتي منیر شاکر صاحب خیله دی چې الله تعالی څومره لوی دی. تاسو خو ټول عمر په شرکیت او بدعات کې تېر کړی دی، تاسو خو ټول عمر په دې بېغیرتوب کې حسد کینې کې تېر کړی دی. نه شرم شته نه در کې حیا شته دی. مړه ته څنګه پښتون یې، پښتون به داسې نه د سره څه علم داسې شته دی، بس لګیا یې میک ته ودرېږي ځانه د ټټو جوړ کړی دی. ټټو انسان یې، بېغیرته انسان یې، لږ شرم درته پکار دی. مړه ته شکل وکسه